یو عالم ویلي وایي زما په 7 خبرو کې شک و. څو خبرو کې بچه 7 خبرو کې زما شک و. وایي مړه ډېر وګرځېدم خو چا راته جواب را نه کړو. وایي مړه بستره مې وتړله او یو 2 میاشتې مې مزل وکړو. وایي یو غټ عالم له لاړم جومات کې ورسره کېناستم ویل جي 7 خبرو کې مې شک دی. کمې خبرې دي؟ وایي ما ورته 7 خبرې وکړې. وایي ته خو هغه کس سره ملاقات دی وکړو چې هغه په دې خبردار دی. ورته وایي هغه کس سره ملاقات وکړو ځان ورته دی چې هغه په دې خبردار دی. کمې خبرې دي؟ د کاڼي پورې خبره کوم. نو هغه ورته وایي چې ما اسقل من السماوات والارض. هغه شی کوم یو دی چې د ځمکې او د اسمان نه دروند دی. نو هغه عالم څه ورته وایي؟ وایي البهتان علی البری، په بېګناه سړي باندې تور لګول. چې چا الزام چا غلط کار نی کړی یا زنا نی کړی په هغې باندې الزام لګول دا د ځمکې او د اسمان نه زیات دروند دی. او بیا ورته وایي دویم سوال هغه ورته چې بلکل ټیک دی خبره دې وکړه. وایي دویم سوال څه شی دی؟ وایي ما اوسع من الارض، د ځمکې نه فراخ کم یو شی دی. ځمکه خو ډېره فراخه ده که نه جي اوسه پورې لا پوره ځمکه چا نه ده کتلې دومره فراخه ده. ځمکې نه فراخ څه شی دی؟ هغه څه ورته هغه ورته وایي الاسلام. اسلام د دې ځمکې او اسمان نه زیات فراخه دی. د هر چا دپاره حکم پکې بیان دی. که ماشوم وګوري د هغې احکام پکې شته، که ځوان وګوري، که بوډا وګوري، که کافر وګوري، هر څوک چې ګوري د ټولې دنیا او د کائنات نظام پکې پروت دی. او بیا ورته وایي دریم نمبر دوی چې ما اغنا من البحر، د سمندر نه زیات بې پروا څه شی دی؟ زیات غني چې اوبو نه ډک دی، اوبه ورکوي او په خپل هم ډک دی. هر څه د سمندر نه زیات هغه ته چې قلب غنیا عن القناعت، هغه زړه چې هغه له څه ورکوي او دی پې صبر وکړي، دا د سمندر نه هم زیات غني دی. چې الله تعالی څه درکړي دي که نه او ته په هغې څه وکړې؟ صبر. ته په هغې باندې ناشکري ونه کړې نو ته د سمندر نه هم زیات غني. استغنا، بې پروایي، بې پروا. څلورم څه شی دی؟ دا ورته د هر جواب کې دا ورته چې بلکل ټیک دی ویلې. څلورم څه شی دی؟ وایي ما اذل من الیتیم، د یتیم نه ذلیله څوک دی؟ یتیم ذلیله دی؟ لارې نشته دی. که چا څپېړه ورکړه وایي چې کاڼی راپروزي د چا په سر راپروزي؟ یتیم په سر راپروزي. غریب هر ټایم ذلیله وي. نو دا ورته څه وایي؟ هغه عالم ورته وایي چغلخور. وایي څنګه؟ وایي یو کس هغه ته چغلي کوي او دې کس ده ته هم چغلي کوي، دواړو ته چغلي کوي. وایي کله دا دواړه یو ځای شو دا چغلخور ته وایي چې راشه ما ته دې دا خبره کړې ده ته دا خبره کړې ده. نو دې وخت کې دا چغلخور د یتیم نه زیات ذلیله وي. وایي دواړو ته مخامخ شو که نه؟ خبره مخامخ شو. او هغه ورته وایي چې بلکل صحیح خبره دې وکړه. اوس مقصدي خبره دا ورته وایي پنځم نمبر وایي ما اقصى من الحجر، د کاڼي نه زیات سخت څه شی دی؟ ورته وایي کاڼي نه زیات سخت څه شی دی؟ هغه ورته وایي قلب الکافر، د کافر سړي زړه. دا د کاڼي نه څخه دی. څومره دلیلونه دي جي؟ ځمکې، اسمان، قرآن، پیغمبرانو معجزات، هر یو شی شته او نه مسلمان. څومره سخت زړه دی. دا ورته وایي صدقه، رښتیا دې ویلو. بیا ورته وایي چې ما ابرد من الثلج، د واورې نه یخ کم یو شی دی. واورې نه یخ کم یو شی دی. دی ورته وایي ستا هغه کار چې ته کله خپل یو ملګري ته یو کار ووایې او هغې کولی شي او هغه تا ته انکار وکړي نو ستا زړه د هغه نه داسې یخ شي چې واورې نه هم زیات یخ شي. چې کولی شي او تا له پته یې کوي او بیا ته څه وایي چې نیک وم درته یا انکار درته یا بانه وکړي څنګه دې ډېر مور شي دی. ته وایي چې والله که ورسره بیا خبرې وکړه. وم څه شی دی؟ وایي ما اشد حرارة من النار، د اور نه زیات ګرم کم یو څیز دی. وایي عجیب عجیب سوالات دي. اور نه ګرم کم یو څیز دی. هغه عالم ورته وایي کینه، بغض او کینه دا د اور نه زیات ګرم دی. علما فرمایي چې د کینهګر سړي زړه دننه تور شوی وي.